د خوب نه مخکې دا یو عادت خپل زندګۍ کې راولو. هغه عادت د رسول الله مبارک دی. هغه عادت د صحابه کرامو. رسول الله مبارک یو مجلس کې ناست دی او ناشنا خبره وکړه. ټول صحابه کرام ناست دي مجلس کې، ګیره تاو کړې ده. نو رسول الله مبارک صحابه ته وایي یو کس را روان دی، یو صحابي اوس را روان دی او هغه داسې صحابي دی، د صحابي صفت یې داسې بیان کو چې داسې صحابي دی چې هغه جنتي دی. هر صحابي حیران دی، سوچ کې دی چې دا کم شخصیت دی چې دا به جنتي او د به کم یو داسې عادت وي چې دغه عادت په برکت سره هغه جنتي دی. نو صحابه کرام چې کله هغه صحابي راغلی مجلس ته، نو صحابي خو پیژانده، نو صحابه بیا د هغه صحابي عادت ته کتل چې د کې کم یو داسې خوبي دی، یو ښه عادت دی چې د دې عادت په برکت سره ځکه مونځ منګ هم کوو او روژه هم نیسو، زکات هم ورکوو، د نبي علیه السلام په خبرو عمل کوو، خو د کې یو داسې ناشنا عادت دی چې دغه عادت د وجې نه رسول الله مبارک فرمایي چې دا جنتي دی. نو صحابو چې کله کتل نو صحابو ته پته ولګېده چې دا هغه شخصیت دی، د عادت دا دی چې دی کله د خوب نه مخکې د وده کېدو نه مخکې دی ټول خلک هغه څه کوي؟ معاف کوي. ځکه رسول الله مبارک فرمایي لا یبیتن احدکم، تاسو کې د یو کس هم نه وده کېږي کله پورې الا وصدره سلیم، مګر دا چې د هغه زړه دې څه وي؟ صفا وي. د ټولو خلکو لپاره د هغه زړه صفا وي. ځکه د سفیان ثوري رحمت الله علیه باره کې راځي، هغه وایي چې کله هم زه وده کېږم، وایي ما چرته هم په زندګۍ کې د وده کېدو نه مخکې د چا د بدلې اراده نه ده کړې چې زه خو وده کېږم سبا به زه د پلانکي سړي نه بدله اخلم، تر څو چې د ده نه ما د خپله بدله نه اخیستې دا به زه پرېږدم نه. نو سفیان ثوري صاحب څه وایي؟ وایي ما چرته هم د بدلې په ارادې سره خوب نه دی کړی، مګر دا چې ما ټول خلک معاف کړي دي. نو دا عادت چې د وده کېدو نه مخکې به ټول خلک معاف کوم، څه پته لګي؟ ټول ځکه معاف کا، څه پته لګي؟ ستا دغه شپه، ستا دغه خوب هغه اخري خوب شي، ستا دغه شپه د هغې نه پس د الله سره ملاقات شي، نو چې ټول دې معاف کړه الله به په تا رحم وکړي.